الله جل جلاله چې چاته تیز رفتاره سورلی ورګي امداد الله لوی نعمت ته. یو روایت کې راغلی د سړي د سعادت مندۍ او د نیک بختۍ د علامت هم ده چې د الله تعالی خسته سورلی ورګي. چې چا څخه سورلی هم یو پای باندې د سفر اراده وکي نو که په سنت طریقه باندې خپل سورلی ته وخیږي نو سفر به هم الله تعالی په خیریت او عافیت سره سرته ورسي او د آخرت فائدہ وبکه هم حاصل شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې به عمل وکړي شي. ابو داود شریف کی روایت ده چې علی رضی الله عنه څخه پیر سورلی راوستل شو چې د په خپل سورلی باندې سور شي نو چې کله پر رکاب کې سړی چې عموما هغه استخیږي او د خپې د پارزاوي پکې چې کله پای کې خپکی خدا نوی وی چې بسم الله بیا چې کله د سورلی په شا باندې کېناستو نوی وی الحمدلله. بیا فرمایل چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دا دعا آیات شریفه ولستل او بیا دا غینه بعد وی چې الحمدلله 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 درې ځله او بیا وی چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر درې ځله الله اکبر وی او بیا دا دعا وکړه چې سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یا الله ته پاکي یقینا ما په خپل ځان باندې ظلم وکړ پس ما ته بخښنه وکړه یا الله یقینا ستانه علاوه بل څه ګناهونو لره بخون کې او معاف کون کې نشته دي. د حدیث راوی فرمایي چې ثم ضحك چې علی رضی الله عنه دا دعا وی دا تمام اعمال وکړ په سورلی باندې کېناستو نو حضرت خواندل فقيل من اي شيء ضحكت. تپوس نو شو چې حضرت د سسیز د وجه نه تاسو خندا وکړه یا امیر المؤمنین؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. وې دا چې په کومه طریقه باندې په سورلی باندې کېناستم دا ما چې کومه دعاګانې وي دغه شانتی ما رسول الله مبارک سیکړو چې په سورلی باندې کېناست او غي مخاندل. فقلت من اي شيء ضحكت يا رسول الله. نو ما د نبی علیه السلام نه تاسو کو چې دا الله حبیب تاسو د سسیز د وجنه او خاندل یا رسول الله. قال ان ربك لا يعجب من عبده اذا قال. وی نبی علیہ السلام راته فرمایل چې رب ډیر خوشاليږي ډیر راضي کیږي چې کله الله ویني چې دا بنده دا خبره کوي چې رب اغفر لي ذنوبي چې اے زما رب ماته بخنو کې ماته زما ګناهونه معاف کې. یقول يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري. وی الله فرمایي چې زما بنده ته دا پته ده چې ګناهونه بخون کې زمانه علاوه بل څوک نشته دی او بل ذات نشته دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړو چې سورلی تر ادي بسم الله وایا بیا د سورلی په شا باندې کینی الحمدلله وایا بیا د آیات شریفه ولا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. د سوره زخرف آیاتونه دي. بیا الحمدلله درې ځله وایا الله اکبر درې ځله وایا او بیا د الله تعالی نه خپل ګناهونو بخشش او مغفرت طلب کړه چې سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله جل جلاله دې موږ تاسو له دې سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.